محترمو موږ د خپلو حاجاتو دپاره د خپلو مشکلاتو دپاره څومره ګرځو. موږ د مشکلاتو دپاره کله یو خوا کله بل خوا ځو، کله د یو چا در ډبو کله د بل چا. موږ د حاجاتو دپاره کله د یو چا دروازې ته ودرېږو کله د بل چا دروازې ته. کله موږ شروع کوو یوه وظیفه، کله موږ شروع کوو بله وظیفه. یاد ساتئ محترمو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډېره زیاته د کمال او ډېره زیاته عظیم الشانه وظیفه ده. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو ناشنا وظیفه ښودلې ده د حاجتونو پوره کېدو دپاره، د مشکلاتو د ختمېدو دپاره. محترمو څومره پریشان حاله دي هغوی کو دا وظیفه شروع کړله، الله پاک به پریشانی ختم کړي. څومره حاجتمند دي کو هغوی دا وظیفه شروع کړه، الله پاک بوله حاجت دا پوره کړي. څومره محترمو قرضدار دي هغوی دا وظیفه شروع کړه، الله پاک بوله قرض په ښکلې بهترین او اعلی طریقې سره پوره کړي. څومره کسان په مشکلاتو کې دي، څومره په مصیبتونو کې دي، مصایبو کې دي، او دوی محترمو دا وظیفه شروع کړه، انشاءالله العزیز الله پاک بوله ټول مشکلات دا ختم کړي. دغه رنګه محترمو انسان چې هر څومره تنګ دسته دی، د سره پیسې نشته دی، رزق اوسه نشته دی، چې څومره مسلې مسایل دي، د ټولو د حل دپاره محترمو دا یوه وظیفه وکئ، انشاءالله العزیز ډېره زیاته عظیم الشانه او ډېره زیاته بهترینه وظیفه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک یې. الله پاکم خوشحاله آباد ساته. الله پاک دې زموږ او ستاسو ټولې مسلې دا ختمې کړي. الله پاک دې زموږ او ستاسو حاجات پوره کړي. الله پاک دې زموږ او ستاسو ټول مشکلات دا ختم کړي. الله پاک دې زموږ او ستاسو د کورونه نحوست دا ختم کړي او د رزق او د مال او د دولت باران دې الله پاک دا وکړي. محترمو نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا ډېره زیاته عظیم الشانه وظیفه ده. موږ د مشکل د حل کولو دپاره کله د مخلوق دروازه وهو، د هغه ځای نه ناکامه شو، کله محترمه موږ څه شروع کړو کله موږ څه شروع کړو، مشکل ختمېږي نه. دغه رنګې د حاجت د پوره کېدو دپاره محترمو کله موږ یو در ته لاړ شو، کله بل خوا کله بل خوا، کله څه کوو کله څه کوو، لیکن زموږ حاجات دا پوره کېږي نه. نن چې زموږ کومه وظیفه ده محترمو داسې بهترینه وظیفه ده، د دواړو جهانو سردار مبارک د خولې محترم وظیفه ده. فرمایي چې کوم سړی دا وظیفه کوي الله پاک به د انسان ټول قرضې دا به ختمې کړي. کوم سړی دا وظیفه کوي الله پاک به له مال و دولت دا بې انتها ورکړي. کوم سړی دا وظیفه کوي د څومره مشکلاتو کې دی، څومره تکالیفو کې دی، څومره پریشانو کې دی، ټول بول الله پاک محترمو دا ختم کړي. یاد ساتئ محترم یو ځای کې تاسو د جاب دپاره ځئ او هلته کې ځئ تاسو، نو د هغې نه مخکې دا وظیفه وکړئ. یو ځای کې ستاسو انټرویو ده هلته کې تاسو ځئ، وړومبی محترمو دا وظیفه وکړئ، بیا روان شئ د انټرویو دپاره. دغه رنګې محترمو یو ځای کې ته سی وي جمع کې وړومبی دا وظیفه وکړه، انشاءالله الله پاک به ستا روزګار کې، کاروبار کې، نوکرۍ کې، هر څیز کې برکت واچوي. بهترین رزق به الله پاک محترمو تاسو له درکړي. نن چې محترمو زموږ کومه وظیفه ده د دواړو جهانو سردار مبارک د خولې وینا ده، او یو ډاکټر په دې باندې ریسرچ هم کړی. هغه دا و چې یو بیمار مال رالی او د هغې بیمار نه ما تپوسونه وکړل. هغه بیمار ما ته ټولې پریشانیانې دا ویلې، خو په دې ټولو کې د ټولو نه لویه پریشاني دا وه چې دغه بیمار وی چې زما کوم خاوند دی دا بار ملک دی او زه دلته کې پاکستان کې یم. فرمایي چې 15 سال دا وشو چې هغه نه رابطه کوي، نه دلته کې راځي، نه هلته کې ما غواړي. څه وکړم زه د هغې د وجې زما شوګر هم دی، بلډ پریشر هم دی، هر قسمه بیماریانې راکې دي، د سر درد دنیا بیماریانې یاده کړلې. بیا وایي چې ما
د دوانو جهانو سردار د خپلې مبارک نه دا اورېدلي دا کوم وظیفه زه تاسو ته یم محترمو دغه وظیفه هغه هم په خپلو تجرباتو کې دا شمار کړې وه چې ما په دې تجربه کړې ده چې 15 ورځو کې الله پاک د دې ښځې کار وکړو 15 ورځې بعد خاوند ته کال وکړو چېرې ستا پاسپورټ یو څه بل څه هر څه تیار دي او ته به په دې تاریخ باندې ستا فلایټ دی او تاسو به سعودي ته راځئ یاد ساتئ محترمو چې د 15 کالو نه مسله حل کېده نه دلته کې 15 ورځو باندې دا وظیفه محترمو د 15 ورځې وکړله او ټولې مسلې ورته محترمو دا حل شولې که تاسو هم د دې ترجمه واورېدله انشاءالله العزیز پوره ژوند به دا وظیفه کوئ خدا به پرېږدئ نه مطلب مې دا شو که تاسو د دې ترجمه واورېدله د هرې مسلې حل پکې دی صرف تاسو محترمو سهار او ماښام یویشت پیرې دا وظیفه کوئ انشاءالله العزیز په یو څو ورځو کې به الله پاک ستاسو حالات دا محترم بهتر کړي که رزق غواړي که دولت غواړي که نوکري غواړي مشکل حل کول غواړي که ویزې کې څه مسله وي یا دغه رنګې پاسپورټ کې څه مسله وي دا وظیفه شروع کړه انشاءالله العزیز الله پاک په خزانو باندې مکمل یقین ساته الله پاک به ستا ټول کارونه ترسره کوي محترم وظیفه زموږ دا ده اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا ترجمه دا سره چې اللهم لا سهل نشته اسانتیا الا ما جعلته سهلا مگر ته چې کوم څه آسان کې به آسانيږي وانت تجعل الحزن او تګرځې پریشانی غم مصیبت اذا شئت سهلا چې کله ته آسان ګرځې نه به مصیبت هم آسان دی د مصیبت هم ختمي د دې وظیفې مطلب او د دې وظیفې خلاصه دا شوله کو په تا باندې ډیر زیات مشکلات وي دا الله پاک ختم کی مشکلات به ختم کی آسانتیا وراولي کستا حاجت دومره ډیر زیات غټ دی دومره غټ دی نو د الله پاک د رحمت نه غټ نه دی الله پاک بستا دغه حاجت پوره کې په تا باندې به آسانتیا راولي نو کوشش وکړئ محترم وظیفه ډیره زیاته بهترین اعلی را او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د خپل مبارک را په خپل موقع دغه رنګ محترم مرګرو سره هم شیر کړئ الله پاک هم خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته